أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نهم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 163-164. واقعہ د بنی اسرائیل شروع اور منګه ویلو چې بنی اسرائیل د میدان تیه نه چې کله دوی 40 کاله هلته کې سرګردانه تیر کړل او د خپل نافرمانۍ د وجې ته الله تعالی پې خفه شو، نو 40 کاله دغه میدان کې ایثار کړل. د هغې نه پس حکم وشو چې دوی مخامخ ښار ته داخل شي، سجده کوونکي او د الله تعالی نه بخښنه غوښتونکي. هغې کې هم نافرماني وکړه، سجدې په ځای په خړپو سره روان شو او د بخښنې غوښتلو په ځای دا وی یا الله غنم په وږو کې غنم په وږو کې چې په هغې باندې الله تعالی په دوی باندې طاعون مرض راوستو. بله بني اسرائیل په هغې کې چې دونه هغه هلاک شو. اوس دې ځای کې واقعه د داود علیه السلام د زمانې ده. د بني اسرائیل دوی چې کله لاړل خپل وطن ته لاړل، نو د بحر قلزم دا سمندر چې دوی په کم باندې راتېروتي وو، دا بني اسرائیل چونکې دا یهود دي نو دوی د دغې په غاړه پاتې کېدل او د هغه ځای د خلکو دپاره ذریعه د معاش، د تجارت، د آمدنۍ، د کاروبار، چونکې بل څه او د سمندر په غاړه پاتې کېدل، نو دوی به د میانو ښکار کو، میان به یې نیسل او بیا خرڅول او په دې باندې به خپله ګزاره کوله. الله تعالی د یهودو دپاره ورځ د خالي دپاره د عبادت وګرځوله چې د خالي په ورځ به خالص د الله تعالی عبادت کوئ، نور به د خالي په ورځ باندې هېڅ هم نه کوئ. د خالي د ورځې به تاسو تعظیم کوئ، د الله عبادت به کوئ. او دی ورته وی د خالي په ورځ باندې به دنیوي کارونه چې تاسو میان نیسئ ښکار کوئ هېڅ به هم دی. اوس الله تعالی اخر کې ویلي دي کذلک نبلوهم، موږ امتحان اخلو د خلکو چې ورکه دا بنده خو زما هر څه ورکوم خو چې دی زما څومره حکم منونکی دی. نو دا د الله تعالی یو امتحان په دی باندې چې دی د ښکار نه منې کړه صرف د یوې ورځې دپاره. او خبره داسې وه چې دی یې منع کړل، نو دا خو د الله تعالی امتحان چې د خالي ورځ به شل اوبه به هم په بره رالې او میان به د اوبو د سر نه رالل او دا خلک به ټینګېدی نه شو ورته. او چې کله به د خالي ورځ تېره شوله نو اوبه به هم په ښکته لاړې او میان به پکې سره ښکارېدله اوبه نه. نو چې الله تعالی لومبی حکم راولېږه داود علیه السلام دوی ته حکم بیان کړي چې د الله تعالی حکم دی چې د خالي په ورځ باندې به تاسو صرف عبادت کوئ، د خالي د ورځې به تعظیم کوئ، په دې ورځ باندې به تاسو ښکار نه کوئ. نو لومبی سبق خو دوی ومنله خبره وی بلکل نه به کوو ښکار. خو چې د خالي په ورځ به دوی اوزګارو او بهر به راووتې د سمندر تبو ته به یې کتله دا میان به بلکل د پاسه پې ګرځېدل، ټینګېدی به نه شو. ډېر سخت پریشان و چې دا څه دي، ګوره د اتوار او د پیر او د نهې په ورځ به موږ ګرځو نی او چې نن اوس د الله تعالی اوس څه ویلي دي په دې کې چې اوس لکه څه چل دی او اوس چې دی نو داسې دي چې دا اوبه ډکې دي د میانو. او هغه الله تعالی وی دا خو امتحان و. نو څه وخت پس دی ځان ټینګ کړو، خو آخر کې شیطان پې غلبه شو، نو نوې نوې طریقې ورته وښولې او هغه طریقې څه وې؟ طریقې ورته دا وښولې چې تاسو خو د الله تعالی تاسو ته ویلي دي چې د خالي په ورځ باندې ښکار مه کوئ، نو مه کوئ. که تاسو چا درته ویلي چې کوئ داسې کار کوئ، د جمعې په ورځ باندې کونډې ږدئ خپلکې، نو بس دې کې به میان نښلي، نو د خالي په ورځ مه نیسئ، د اتوار په ورځ رانیسئ. نو بعضو خلکو دا شروع کړ، بعضو دا هیلې شروع کړلې د ځان دپاره
چې واړه واړه لښتي یې د سمندر نه وباسل، مخکې یې بوتلل او هلته کې ورته غټ غټ کویان وکنستل چې خالي ورځ به شوه، نو په لښتو کې خامخا اوبه به راوچته شوي او مایان سم ډېر وو، نو په هغه لښتو کې به مایان تلل چې ماښام به شو، نو ورپسې به یې ورخ بند کړه، نو د اتوار په ورځ به یې راونیسل. داسې قسمه هیلې شروع کړلې. په دې کې دوه خلک وو، خلک ټول درې ډلې شو. یو هغه ډله شوه بیا چې هغوی کلم اعلان وکړو چې مونږ پکې خالي اتوار نه یو، بس مونږ به بیان نیسو، که الله ویلي دی که نه دی ویلي، دا خو زمونږ د معاش ذریعه ده او مونږ به څه کوو چې بیان نه نیسو، د خالي په ورځې وي او نورې نه وي، نو چې مونږ ټوله هفته دغه شل خالي تېره شي، نو مونږ به څه کوو؟ نو یو ډلې داسې وکړه چې هغوی صفا انکار وکړو، مونږ نه منو، بس مونږ به نیسو ځان له بیان، که الله ویلي دی که هر څه دي خو مونږ به دا نافرماني کوو، که هر څه کوو مونږ به بیان نیسو. دویمه هغه ډله شوه چې هغوی پکې هیلې شروع کړلې، کونډې به یې کېښودلې او یا به چې د لښتي وباسل، ماښام به یې وخت بند کړو، د اتوار په ورځ به یې نیول. نو دا هیلې والا ډله شوه چې د الله حکم یې ځان لپاره حلال ګرځ، د الله دا میان نیول د دوی دپاره د خالي په ورځ باندې ګناه وه، نافرماني وه، او دوی ځان لپاره دا شیز حلال ګرځول، د هغې دپاره یې خپلې هیلې جوړې کړې. درېیمه هغه ډله شوه چې هغوی مینت او زاري کوو چې مه کوئ، دا ګناه ده، دا نافرماني ده. په دې دریو ډلو کې بیا دوه ډلې شوې. یو هغه ډله وه چې هغوی څه وخت دا خبره خلکو ته وکړه مه کوئ، نافرماني ده، الله به خفه شي، د الله عذاب به راشي. خلکو نه منله، نو دا خلک چپ پاتې شو، یاره بس نه مني، زمونږ دعوت وچلو او مونږ خبره وکړله خو مني نه، نو بس پرېږدې. او درېیمه هغه ډله وه چې هغوی مسلسل محنت کوو، مسلسل خلکو پسې ګرځېدل، مه کوئ مه کوئ مه کوئ. نو سبا دي سبق کې به بیا راځي چې عذاب راغی، نو کمې کمې ډلې ووالي. یو هغه ډله وه چې هغوی خو صفا اعلان وکړو، نو هغه خو هم لاړل. دویم هغه ډله وه چې هیلې یې کولې، هغه هم عذاب کې مبتلا شو. دریم هغه ډله الله تعالی بچ کړه چې هغوی کومه مسلسل دعوت چلو در اخره پورې. اوسني سبق کې یو خبره الله تعالی د دې نه ثابتوي. پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی وایي د دې یهودو نه تپوس وکړه چې د خالي په ورځ څه چل شو. نو د رسول الله صداقت ثابتېږي د دوی نه چې رسول الله د یهودو سره د اهل کتابو سره ناست شوی نه دی، د هغوی کتاب یې ویلی نه دی، او دا واقعه د یهودو به په ټوله دی وایي چې چاته پته ونه لګي چې زمونږ په پلار نیکونه نه شادوګان جوړ شو، او زمونږ پلاران نیکونه چې مخکې پخوا تېر شو هغوی نه خنزیران جوړ شو. دا واقعه به دی په ټوله چې پیغمبر علیه السلام دوی ته هغه واقعه بلکل هغه شانتې وایي، ځکه خواته الله ویلي دي چې څنګه په دې تېره شوي وه، نو ته یې غلي شو، وی منله دا واقعه خو دا خبره ته ته چا وکړله. وی په دې کې د رسول الله صداقت ثابتېږي د یهودو ته چې دوی دا خبره ومني چې او دا پیغمبر ته دا واقعیت چا بیان کړله. موږ یهودو نه ده بیان کړې، اهل کتابو نه ده بیان کړې، دی چېرته ناست شوی نه دی، دی چا خبر کو، خو بیا هم بدبختو ایمان نه راوړه. نو یو د رسول الله صداقت د دې واقعې نه ثابتېږي، بل د دې نه د دعوت محنت ثابتېږي چې ګوره دا نه دي پکار چې یو کس دعوت چلی او څه وخت خبرې وکړي بیا وایي داسې نه مني نو بس پرېږدې. نه، که مني او که نه مني د ده په ذمه باندې یو محنت دی چې دی به هغه محنت جاري ساتي. که نه مني بیا به ولځي بیا به دعوت چلی، هر ځای کې په هر مقام کې به د الله د دین خبره کوي. نو په دې دوه آیتونو کې دا خبرې ثابتېږي. نور به سبا وایو. واسألهم تپوس وکړه د دوی نه عن القریة په باره د دې کلي کې التي هغه کلی کانت حاضرة البحر چې په غاړه د سمندر اذ یعدون فی السبت کله چې دوی زیاتې وکړو په ورځ د خالي کې استأتیهم حیتانهم کله چې راتله به دوی ته حیتانهم میان د دوی یوم سبتهم په ورځ د خالي کې شرعا په ډاګه ویوم لا یثبتون او په هغه ورځ چې د خالي به نه وه لا تأتیهم میان به نه راتلل. کذلک دغه رنګې نبلوهم موږ امتحان اخلو د هغوی بما کانوا یفسقون په سبب د دې چې دوی نافرماني کوله. وإذ قالت أمة او کله چې ووی یوه ډلې منهم لدینا لم تعظون ولې نصیحت کوئ تاسو قومنا قوم ته الله مهلکهم چې الله یې هلاکوي او معذبهم عذابا شدیدا یا عذاب ورکوي دوی له عذاب سخت. قالو ویلو دوی وی زمون په دې دعوت کې
دوه مقصد دي او هغه دوه مقصد څه دي یو مقصد مو دا دی قالو معذرة الی ربکم چې موږ عذر پیش کو خپل رب ته چې الله تعالی ته ویلو شو دا چې یا الله موږ خو دعوت چلولی وو موږ دا خلک باندې کړي وو نو الله به زموږ دا عذر قبول کړي چې او دې خلکو خپل کار کړو خو دی نه ومنل. دویم نمبر څه وایي ولعلهم یتقون او د دې دپاره چې دوی کې تقوا او پرهیزګاري راشي. موږ به دعوت چلو نو بعضې ټیم داسې وي یو کس مثال کې طور پر خبره نه مني نو ډېر خلک زی ولا اخر کې یو کس لاړ شي یو خبره ورته وکړي او هغه زړه لرې شوي وي او هغه خبره ومني. نو دعوت محنت داسې دی چې انسان په دې باندې ستومانه کېدل نه دي پکار محنت کول پکار دي هر کس سره د قبر او آخرت خبره کول پکار دي کیدای شي د یو کس د وجې خبره هغه واخلي او هغه د خپله خبره ومني د الله دین ته راوړي. الله دې عمل کړو توفیق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله ته زموږ نه راضي شي زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله دا عبادت مو قبول منظور کړي یا الله دا ناسته مو قبول منظور کړي قرآن ویل قرآن اورېدل مو قبول کړي یا الله دا عمل توفیق مو نصیب کړي یا الله مینه محبت مو سره پیدا کړي یا الله ته زموږ نه راضي شي موږ ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. څومره بیماران دي الله شفا کامله یې نصیب کړي څومره قرضدار دي الله قرضونه اخلاص کړي یا الله دا محله دا کلی یا الله دې کې امن راولي بدامني ختمه کړي یا الله خوشحالي راولي پریشانۍ ختمه کړي یا الله امن و امان راولي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم. شیخ حسیس دے گئے میرے خوصوں کو گلو کے کڑا کار